د ایران حکومت خپل عوامو ته ویلي دي چې تاسو د خپل موبایل نه واټس اپ چې دی دا ختم کړئ، ځکه دغه ډیټا چې دا د امریکا پټي، ځکه واټس اپ چې دی هغه د امریکې نه چلیږي. فیسبوک، واټس اپ، انسټاګرام دا ټول هر سره چې دي دا د یو کس دي. لکه میټا کمپنۍ چې دا ټول ایپسونه چې دي دا چلی 3 ایپسونه دا سره دي. نو هغه وایي دي زموږ دغه ډیټا پټي او دغه ډیټا په وجه باندې چې دی هغه په موږ باندې حملې کوي. نو د میټا له طرفه خبر راغلی ده، هغه وایي چې د دې سره هیڅ ثبوت هم نشته، او نه دي چې ثبوت پیش کړی دی چې په دې طریقه باندې دې زموږ ډیټا چې دا پټه کړې ده. لکه د هغې خو هم څه ثبوت چې دی دا خو پکاري، نو وایي دې څه ثبوت چې دی دا نه دی ښولی چې موږ د دې ډیټا پټه کړې. بل دا په واټس اپ باندې چې وایي تاسو کم میسیجونه یا تصویران، ویډیوګان یا کمې خبرې تاسو کوئ، نو وایي دا اینډ ټو اینډ انکرپشن دی. اینډ ټو اینډ انکرپشن دې ته وایي لکه تاسو یو میسیج وکړئ، نو هغه میسیج چې دی دلته کې هغه واټس اپ ورته هم نه شو کېږي، دا په انسو په کوډونو کې چې دی په هغې کې راشي او هلته کې لاک شي، د هغه ځای نه چې دی هغې بل کس ته لاړ شي. لکه ته چې د چا ته میسیج کوې هغې کته شي خالي، او ته یې کته شي، بل کس چې دی وایي دا میسیجونه، دا تصویران، ویډیوګان چې دي دا نه شي کتلی. نو هغه وایي چې واټس اپ چې دی دا محفوظ ده او د دې ډیټا چې دا موږ نه ده ورکړې. ما په خیال باندې واټس اپ خو چې دی دغه ډیټا اسرائیل له نه شي ورکوی. بل دا د واټس اپ کم مشر چې دی کم باني چې دی نو هغه هم یهود دی، لکه د اسرائیل دی خو چلی د امریکې نه. نو ستاسو په خیال باندې څنګه هغه دغه ډیټا چې دا ورکولی شي؟ بل دا د هغه دا وینا ده چې دغه ډیټا موږ په خپله باندې نه شو کتلی، او که دغه ډیټا هغه ښکاره هم کړه نو په هغه باندې چې دی دنیا کې سونه هم راوچتېدی شي، ځکه چې هغه هلته په واټس اپ کې ښه صفالې کړي چې دا اینډ ټو اینډ انکرپشن دی، چې دغه یې لیکلی دی نو دی دغه ډیټا چې دا نه شي ښکاره کولی. او که په غلا باندې چېرته دی ګورو په غلا یې ورکوي نو جدا خبره ده. تاسو هم خپل رایه چې دی هغه زموږ سره شریک کړئ.